ما باندې ستا دا روان تندې بالکل هم ښه نه لګي. زما دا روان تندې قدرت داسې پیدا کړی دی. ستا په زړه کې د زړې مینې یادونه تر اوسه ژوندي دي. نامدار خانه داسې خبره نه ده. د بیا څه خبره ده چې ستا د شپې خوبونه یې حرام کړي دي؟ چې ته زما شې او زه ستا شم. ګلپاڼې ستا څه خیال دی؟ زه څه ویلی شم، دا خو د مشرانو خبرې دي او هغوی به سرته رسوي. بس په ماو شو او مخې ته تش وې، دا ولې؟ مرجانه د اورنګ اول څه خوښېږي نه، او چې خوښ شي نو بیا په سر بیلولو باندې پرستو کېږي. نن لالا دا هر څه څنګه وشو؟ دا هر څه دانه اچانک وشو چې خدای کو زم ډېر په حساب کتاب پوه نه شوم. بابا هم ډېر خفه دی. ما ته پته ده چې هغه زما په درد څومره دردېږي. اوهو لالا ته ولې نه پوهېږې؟ بابا ټیک وایي د بدو انجام بدي. منصوره ما چا سره څه بد کړي دي چې په ډک بازار کې را باندې ګزار وکړو؟ خو لالا په ډک بازار کې څوک 50 سے گزار نه کوي. بابا فون دی. بار اټینډ کا دلته د سیګنالو مسله ده. ټمپریچر هم خوست نشته. ड्रेसिंग दिन सही शोभे दे सबा बदलने चाहिए इंशाल्लाह. ड्रेसिंग भी चेंज को ठीक था. अस्सलाम वालेकुम मम्मा. वालेकुम अस्सलाम. मम्मा تاسو لکه چې بیا زما په انتظار کې ناسته وئ. بچې د کومه میندو بچې چې په اخبار کې کار کوي د هغې شپې هم دغسې په انتظار کې تېرېږي. ماما ستاسو مینه واقعي چې زما ټول ژوند دی. زه ډېره خوش نصیبه یم چې ما له خدای پاک ستا غوندې ماما راکړې ده. ماما خیر خو دی نن راته بیا څه خفه خفه غوندې ښکارې. خفه خفه نیم بچې او بس په سر مې درد دی. طبیعت مې لږ ټیک نه دی. ماما څه خو داسې شته چې تاسو یې مانه په ټول غواړئ؟ نه بچې ستا نه بغیر زما په دې دنیا کې دي څوک چې زه به تا نه څه پټوم. بچې داسې هېڅ خبره نشته. ماما پته نشته ما ته ولې کله نه کله داسې محسوس شي چې ستاسو په زړه کې یو لوی راز دی. څه خامخا داسې شته چې ستاسو تر خولې راشي خو جبه مې پې ګویا نه شي. هو بچې دا ستا وهم دی. داسې هېڅ خبره نشته بچې. زما په خیال تا به م روټۍ نه وي خوړلي او زما هم په سر درد دی. ستا انتظار مې کو. راځه چې روټۍ خورو. راځه. نو په
په دې دې پوه نه کړم چې دا کسان څوک وو. اورنګا پیژنګلو او دشمن اکثر له پیژنګلو وي. ښه دې ووې. هوښیاران وایي چې پټي د پودو نه شاړېږي او دښمني اکثر د دوستۍ نه جوړېږي. خو ستا دا دوستي څنګه په دښمنۍ کې بدله شوه؟ اورنګا یو سودام کړې وه په شریکه او د هغې ټوله ګټه ما خوړلې وه. نو د دغه دښمنۍ اصل بنیاد همدا دی. روپۍ ډېر ظالم څیز دی، ډېر زور دی پکې، ځکه خو ورته سلام دی. بابا تاسو له وده شوي نه یې؟ بچې خوب نه راځي. وجه؟ څه خاص نشته بچې. ما ته پته ده بابا تاسو اورنګ لالا له خفه یې. بابا اورنګ لالا اوس ښه دی، تاسو فکر مه کوئ. بچې اورنګ که ښه و نو ما به داسې شوګیرې نه کولې. بابا تاسو چې اورنګ لالا سره دومره مینه کوئ نو هسپتال له به یې خو پوښتنې له ورغلې وي که نه؟ بچې اورنګ چې په کومو لارو روان دی ټولې د بربادۍ لارې دي. ماله خو کله کله شرم راشي چې د یو قانون د محافظ زوی روزانه د قانون سره لوبې کوي. بابا خدای به خیر کړي، اورنګ لالا دومره بد نه دی، لږې په مینه پوهېږي. مینه
مینه په هغه ستمګر باندې اثر چرته کوي بچې. زما مینه د یو پلار مینه ټول عمر جوړولې ده. زه څومره بېوسه پلار یم بچې. او اورنګ زما د وجود یو داسې ناسور دی چې نه یې خپلولی شم او نه یې د ځان نه کټ کولی شم بچې. نامدار خانه، په دې توره شپه ستا دلته راتګ د خلکو په زړونو کې شکونه جوړې شي. زه د خلکو د شکونو نه یېرېږم، خو زه د شک او ګنګوسو نه ډېر یېرېږم. دا په سپینه لمن د بدنامۍ داغونه لګوي. او نامدار خانه، زه په کور کې یوه ځوانه لور هم لرم. سبا چې ماته ګوتې اوچتېږي د ده لور لمن به مې هم تورېږي. ګوره عشرت جهان، سریش زما لور ده او ته زما ښځه. زما دا دوه رشتې دلته راتلو دپاره کافي نه دي؟ خو په دې رشتو دلته تا څوک نه پېژني. او زه تا سره دا رشتې دوباره جوړول نه غواړم. نامدار خانه، خدای دپاره زما سپیرو کې به څوک پسې مه ګرځه. هسې بس په خپل لاسونه تور کړي. عشرت جان، زه خپل لور سره ملاوېدل غواړم. یقین ومنه سریش زما نه چرې نه ده هېره شوې. سکې دومره موده پس لیدو پسې راغلې؟ نامدار خانه، د سریش دپاره ته مړې. ستا دا نوې رشته به د هغې دپاره یو امتحان وي. نو ستا د دې خبرې مطلب دا دی چې زه دا خبره هم دلته پرېږدم؟ بلکل داسې به ښه وي. کومه لور چې شل یویشت کاله تا نه هېره وه، نامدار خانه، هغه اوس هم مه یادوه. عشرت جهان، اوس به داسې ګرانه شي. نامدار خانه، زما ومنه. ته مدو مړې رشتې که ته راژوندی کې، نو ورسره به ډېر نوي زخمونه هم راټوکېږي. بهرحال ما په دې خبره ډېر سوچ کړی دی. زه په هر حال کې سریش سره خپله رشته ښکاره کول غواړم. نامدار خانه، نو بیا زما هم یو خبره واوره. ما ټول عمر د خپلې لور په سره تېر کړی دی. که ته اوس زهره شپه لور غواړې، نو د رشتو په دې جنګ کې به زه ستا مخې ته دیوال یم. د یو مور په څلې به تېرېږې، هله به د لور لاس نیسې. مهرباني خانزاده، ډېره مهرباني. عمر جلال صاحب، ډېره موده پس مې په لیکلو ولیدې. او خانزاده، زه یو لیکوال یم. ما ټول عمر د نورو خلکو کیسې لیکلې دي، خو دا ځل زه خپله کیسه لیکم. خانزاده، تا ته پته ده چې ما ټول عمر د وفا په لار کې د بې وفایۍ تندکونه خوړلي دي.
د ژوند هرې رشتې زه په نیمه لار کې پرېښیم. صرف غمونه زما د ژوند داسې ملګري دي چې زه یې د ژوند په یو ګوټ پیرم یوازې نه یم پرېښی خانزاده. زاړه پرهرونه، نوې زخمونه، د رشتو ماتمونه او د مینې ویرونه، همدا زما کیسه ده خانزاده. همدا زه لیکل غواړم. واه عمر جلال صاحب واه، ستاسو قلم خو ټول عمر د لیونو جذبو ترجماني کړې ده، او بیا ستاسو په قلم ستاسو کیسه واقعي چې دا خو به ډېر خوند وکړي. بس دعا کوه خانزاده چې د نیمګړي ژوند دا نیمګړې کیسه مکمل کړم. دستور د زمانه کاری اوس یادونه افسانې ښکاري داسې دستور د زمانه کاری اوس دا ولې نامدار خانه؟ دا قسمه میوزیک به ما ښه نه لګي. ګوره ستا دا قسمه رویه کله ناکله ما ډېره حیرانه کي. دا ګیله خو زما او تا نه ده. نه دې خپل ماضي هېر کو، نه دې ما له په هر څه خوشحالي راکړه. نامدار خانه زه نور څوکم؟ ستا دپاره ما خپل کور خپل اولاد پرېښوده. ته څومره بدنصیبه ښځه یم. ټول ژوند مې ستا په خوښه تېر کړ. نه مې ستا خوشحالۍ ډېرې کړې او نه مې خپلې محرومۍ کمې کړې. ستا احساس کمتري ستا د ټول نه لویه محرومي ده. ته بادشاهۍ په تخت ناسته یې او بیا هم ستا نه هغه وران کنډر کور نه هېرېږي. نامدار خانه هیره شوې خو تر اوسه تا نه عشرت جهان نه ده. عشرت جهان زما ښځه ده. ستا او زما واده په دې شرط شوی و چې زړې رشتې به ته هم هېرې او زه به هم هېرو. خو حقیقت دا دی چې خپله ماضي نه تا هېره کړه او نه ما.